جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو داسې قوم باندې تېرېدلو شو چې هغه قوم ته پخه غوښه پرته وه، لوښي کې ورته پخ شوې غوښه پرته ده او مخ پرې لګیا دي. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي، اے جبرائیل دا کم خلق دی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائی دا خلق دے کم خلق بچی حلال بھی بیانے وی، حلال خاوندان موجود ہوئے نکاح اور دی با حرام تا متوجہ کے دل. یو روایت کی رازی دا خلق دی چی دا خپل خاوندان و دا خپل خزو دا نکاح دا خزو باوجود غنڈش پا دا پردو خلق نارینہ و زنانہ و سر تیرہ ولا د نکاح باوجود په زنا او بد عملی او بد پیلی کوله. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل دا خلق دی کم خلق چې د حلال په ځای باندې حرام په دنیا کې پوری، حلال پرې خو دی، حلال کاروبارو، حلال روزګارو، حلال مال موجودو د غټلې شوې د مزدوری کولې شو دای په ځای په حرام باندې لګیو، هغه پرې خو دی په حرامو لګیو. دا خلق دی محترمو سره د خپل بیبیانو سره د نکاح یو سړی بل ته مایل کیږي، پردې زنانه ده، پردې یو زنانه سره د نکاح پردې نارینه ته مایل کیږي، میلان کوي، د دوی لپاره قیامت پر ورځ دغه سزاګانې د مرګ سره دغه سزاګانې شروع کیږي. پردو زنانو ته قتل، پردو زنانو ته قتل نسر نه خوب وي، د قرنګي زنانه پردې نارینو ته ګوري. دا یو خبره یاد ساتئ، اکثر زموږ خلک دومره د دین نه لرې لاړ، دومره لرې چې بعضو خبرو ته پام هم نه کوي، ګناه هم نه ګڼي چې دا زه څومره د ګناه عمل کوم. په ګاونډ کې چې کله چېرته لرې مړی وشي نوجوان نو زنانه جنګې مولې چې دې لپاره چې وینو دا لږ مړ شوی ځوان مړ شوی، زنانه یې مخ ته ګوري چې وینګې مې وینو چې څنګه ښایسته ځوان. پردې زنانه پردې نارینه ته ګوري، په جمدینې نه په مړینې دومره ګناه ده، قتل ورته حرام دي، نو بیا چې نارینه چې ژوندي یو انسان د قتل څنګه دي؟ چې څنګه زنانو لپاره موتاوی زمون زنانه دې په پرده کې د پردو نارینو سره د دوی تعلق نه لیدل قتل دي نه ملاقات نه دغه شان موتا لپاره نارینه هم دغه څه بکار دي پردې زنانو نستر کې محفوظ کی. الله قرآن کې فرمایي خپل ستر کې بل نظرونه کته کې بلار نسو روغ نشي تیرې دي. د قوم شعیب دا عمل دی چې هغه په لارو کوڅو کې ولاړو د خلکو زنانو ته وکړل. روایت کې راځي د چاور چې کولاوي ور او دا وی کور ته دن نو قتل تا زنانه ونی لیدلې خو هغه ور کې ستا سره دن دای په سه نظر ولګېده ودا داسې دل کته چې دن دی کور کې وګرځي دی غوند زنانه دی ولیدي دومره ګناګار. یو غیر ارادي نظر دی، ستا اراده نه دا یو ځای ته دی غیر ارادتن نظر ولګېده، خیر دی هغه معاف دی، خو په دا ځای کې ودرېدل هم نه دي پکار چې هغه کې بد نظري کېږي. تا ته پته چې دلته کې زمانه بد نظري کېږي نه دي ودرېدل پکار. تبلیغ والا حضرات چې کله ګش کوي نو په دې آدابو کې یو خبره کوي څه وایي د چا د کور مخې ته به نه ودرېږو، داسې وایي که نه وایي د چا د کور مخې ته به نه ودرېږو، کور د ور نه به یو سیټ ته ودرېږو، نظرونه به ښکته ساتو ځکه دا نظر دا د شیطان د غشو نه یو غش دی، د دې اثر ډایرکټ په زړه باندې کېږي. دې وجه نه محترمو د خپلو نظرونو حفاظت کوو،